یو کس په مانځه باندې ولاړی نو څومره فاصله کې د هغه مخې ته تېرېدل دا جایز دي. یو کس مونځ کوي، مونځګزار په مونځ ولاړ دی، څومره فاصله ده چې د هغې نه ته د هغه مخې ته تېرېدی شي، تېرېدل جایز دي، یعنې ګناه پکې نه وي شرعن. د وړوکي مسجد څه مسله ده، د غټ مسجد څه مسله ده. د وړوکي مکان، د غټ مکان یا میدان دی په هغې کې ولاړ دی نو په هغې کې څومره فاصله کې بیا تېرېدی شي. په دې کې بیا د سوترې مسله ده چې مونځګزار چې مخې ته کوم څیز ږدي دا به د دې لمبایي به څونه او موټایي به یې څونه نو بیا به د هغې مخې ته کس تېرېدلی شي. نو ګوره جي اول مسله خو دا وکړه چې د مونځګزار مخې ته تېرېدلو باندې چې کوم وعید راغلی دی هغه ډېر سخت او خطرناک دی. چې کله سړی د یو مونځګزار په مخه باندې تېرېږي، حدیث مبارک کې راځي که ده ته د دې د ګناه پته ولګېده چې په دې کې څومره ګناه ده نو دی به تر 40 ورځو یا تر 40 کاله راځي یا 40 میاشتې دی به په دقه ځای باندې ودرېږي، انتظار به دونه وکړي خو د مونځګزار په مخه باندې به تیر نشي. څومره سخت وعید راغلی. یا د ابوهریره صاحب په روایت کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې یو کس د خپل رور په مخه باندې په داسې حالت کې تیریږي چې هغه په مناجات کې وي، یعنې په مونځ باندې ولاړي او دی په داسې حالت کې د هغه په مخه تیریږي نو که ده ته د دې د ګناه پته ولګېده نو 100 کاله به دی ودرېږي، یعنې انتظار به وکړي، دا به خوښ وګڼي خو د هغه په مخه باندې به تیر نشي چې ده ته دا پته ولګي چې دې کې ګناه څومره لویه ګناه ده. نو تاسو دې ته سوچ وکئ، زموږ بعضې خلک بالکل بې پروا دي دا پروا نه ساتي د مونځګزار په مخه باندې تیریږي. نو د دې کوم وعید چې دی اول خو مې راته هغه بیان کو. اوس مسله جي دا ده، ګوره که وړوکی مسجد یا وړوکی مکان صحیح شوله، وړوکی مسجد دی یا وړوکی مکان دی نو په هغې کې خو د مونځګزار مخې ته بالکل نشي تېرېدی. ټیک شوله، د مونځګزار مخې ته تر هغې نشي تېرېدی چې مخې ته سوتره نه وي پرته، سوتره یې مخې ته نه ایښي. سوتره اوس څومره ده نو ګوره بعضې خلک څادر مخې ته کیدي، دا ټیک نه ده. بعضې خلک پیزار مخې ته کیدي، دا ټیک نه ده. بعضې خلک لوټه، ګیلاس، پیلی یا داسې څیز مخې ته کیدي نو دا ټیک نه ده. ته چې مخې ته کوم څیز ږدي د هغې لمبایي به کم از کم د شرعي ګز برابري. دا شرعي ګز دی، د دې مطابق به لمبایي سي دا به دونه او موټایي چې کومه ده نو دا به د ګوتې عمري، د ګوتې په اندازه به موټایي او لمبایي چې کومه ده نو هغه به یې دومري. دا دومره څیز چې تا مخې ته ایښی نو د هغې نه اخوا بیا کس تېرېدی شي. او د مونځګزار او د هغې په منځ کې به نه تېرېږي، د هغې نه اخوا مخې ته بیا کس تېرېدی شي. دا مسله ده. نو په وړوکي مکان یا وړوکي مسجد کې کوم مخې ته سوتره پرته وه خو د هغې نه اخوا تېرېدی شي، او که نه مخې ته سوتره نه وه نو په وړوکي مکان او وړوکي مسجد کې تر هغې چې د مونځ نه یې ختم کړی یا بله لار نه یې پیدا شوي ته به د مونځګزار مخې ته نه تېرېږي، ورنه په دقه ګناه کې به راځي. دا یو مسله شوه. بله دا شوه که مسجد غټو نو بیا د مونځګزار مخې ته تېرېدی شي څومره فاصله کې. اوس مسجد به غټي نو غټوالی څومره دی نو کم از کم 60 فوټ لمبایي یادی، 60 فوټ لمبایي کتابونه ذکر کوي، 40 ګز شرعي 60 فوټ لمبایي ذکر کوي چې دومره مسجدو یا غټ مکانو. ټیک شو، بعضې وخت مسجد نه علاوه مکان کې هم خلک مونځ کوي یا میدانو نو په دې کې څومره فاصله کې تېرېدی شي نو دومره فاصله کې تېرېدی شي چې مونځګزار خپل د سجدې ځای ته ګوري که نه او ده ته دا تېرېدونکی په نظر نه راځي. نو دا څومره فاصله ده، دا د مونځګزار چې پکې ولاړ دی یو 10 څپه او 2 څپه نور 2 څپه نور 3 څپه فاصله کې بیا د مونځګزار مخې ته څه دا په غټ مسجد کې یا غټ مکان کې یا په کلاو میدان کې 3 څپه اخوا ته د مونځګزار مخې ته څه کولی شي دا تېرېدی شي تقریبا 12 فوټ دا یادی. خو دا چې کله غټ مکان یا میدان یا لوی مسجدي په وړوکي مسجد کې چې مخې ته سوتره نه وي نو ګورئ داسې نشي تېرېدلی. دا مسله جي ځان سره یاد وساتئ. بیا دا ده چې بیا دا کم کس چې د مونځګزار په مخه باندې تېرېږي نو دا کس آیا دا مونځګزار منې کولی شي که نشي منې کولی. نو ګوره دلته کتابونه دا ذکر کوي چې مونځګزار په مونځ ولاړ دی او د ده په مخه کس تېرېږي نو د لاس په اشاره هم منې کولی شي. ټیک شوله، که بیخي خوا کې تېرېږي نو لاس هم ورسره دغه کولی شي چې منې کې یا لږ جدا دی د لاس په اشاره هم منې کولی شي، او یا په دغه ټیم کې ته خپل مونځ هم تیزولی شي چې تسبیحات وې یا مونځ الفاظ په دغه ټیم کې تیز کړي چې هغه ته پته ولګي چې لکه منې شه دلته په مونځ باندې کس ولاړ دی. ټیک شوله، دا ته کولی شي. خو ګوره دا د مونځګزار دپاره افضل نه ده، بهتر نه ده، جایز دي ښه په دې مونځ نه ماتېږي، خو دا د ده دپاره افضل نه ده چې دی منې کړي.
ټیک شوله افضل ولدار چې بس پری دی هغه په خپل احتیاط پکار دی په خپل خیال پکار دی او که د زنانه مخې ته څوک تیریږي نو زنانه خو به مونځ نه تیزی ټیک شوله نو زنانه به بیا دا لاس په دې لاس پروتي نو دیلا داسې आवाज ورکولی شي دا یو لاس دی بل ته راواچي داسې ټپ आवाज تی وباسي نو په دې سره به هغه ته پته ولګي چې یاره خو بیا هم دا د مونځګزار دپاره افضله نه ده جایز ده ګناه پکې نشته کراهت پکې نشته خو افضله نه ده ټیک شوله مسله بله دا شوه بله مسله دا ده جي چې بعضې وخت ماشوم په مونځ ولاړي نو د ماشوم مخې ته تېرېدل څنګه دي نو ګوره دا مسله هم ضروري ده ګوره که ماشوم داسې و چې هوښیار و ښه پوه ماشوم نابالغه دی وړوکی دی مکلف لا نه دی خو هوښیار دی په مونځ پیږي مونځ سمې طریقې سره کوي نو د هغه مخې ته تېرېدل هم دومره ګناه لري لکه د غټ مخې ته د لوی انسان مخې ته چې تېرېږي د بالغ انسان مخې ته چې تېرېږي نو د دغه ماشوم مخې ته تېرېدل هم دقه عمره ګناه لري بعضې ماشوم نه پوهېږي ډېر واړی د مونځ په ترتیب او په نیت تړلو په دغه څیز نه پوهېږي نو هغه بیا څه خبره نه ده خو چې هوښیار ماشوم وي نو ګورئ د هغه مخې ته تېرېدل هم دومره ګناه ده لکه څنګه چې د بالغ انسان د مونځګزار مخې ته تېرېدل څه دي دا ګناه ده نو دا یو څو مسلې د دې په باره کې وي چې آیا د مونځګزار مخې ته څومره فاصله کې سړی تېرېدلی شي نو په دې کې احتیاط پکار دی خیال پکار دی او دا کوم وعید چې راغلی دی دا ګوره ډېر خطرناک دی نو ټولو ملګرو له په دې کې احتیاط پکار دی دا مسله په خپله هم زده کوي او ډیرو ملګرو ته ورسوئ چې په دې مسله باندې خلک پوه شي او د دې ګناه نه ځان وساتي جزاکم الله خیره